ګرانو کتونکو څو ورځې وړاندې چې د چارسدې په علاقې تنګي کې یو ماشومې سره زیاتې شوی او د هغې نه پس هغه پانسي کړی شوی و، هغه مړه شوی و. دغه کیس پولیس ټریس کړی دی او په دې کې چې کوم ملوث ملزم و هغه پولیس گرفتار کړی دی. هغه تفصیل تاسو له در کوم، خو پهله د وقوع چې کله شوی و د هغې تفصیل تاسو ته وایم. دا د 16 اکتوبر واقعه ده. دا د ګنډېري عمر خان کلی دی تنګي کې. د دې رهایشي دی هغه رپورټ درج کړی و، محنتکش سړی دی، مزدور کاره. هغه رپورټ درج کړی چې د هغه دوه لوریانې دي، یو د 8 کالو یو د 9 کالو وي. هغه به دغلته کورونو نه اخوا د دې کورونو هلته به مدرسې سبق له وتلل د قرآن پاک. هلته نه چې کله دي د قرآن پاک سبق ویلی دی نو روټین کې چې به د دې دواړو خوریانو دغه قرآن پاک سبق به دي وویلو او چوټي به یې شوه، نو دوی چې به کور ته راتلل نو په لاره کې د دې د ترور کور و، هلته نه به دوی ځان سره پیم راوړل. په 16 اکتوبر باندې چې دا دواړه خوریانې کله د مدرسې نه چوټي شوي دي او ترور کرې تللی دي چې پی راوالي، نو هغه ټایم لا پی چې کوم دی هغه هغې له شلې نه و، ټایم پکې و. دا یو مشره خورې چې کوم ده دا کور ته تلې ده او دا بل د 8 کالو خورې چې کوم نو دا دغه پیو ته ایساره شوې ده. بیا د پی د ترور د کور راغشتې دي او روتې ده، خو بیا چې ډېر زیات ټایم تیر شوی دی او دا کور ته نه ده راغلی، نو مور پلار سره فکر پیدا شوی دی چې یاره جلوه چې کوم دغه اوسه پورې ولې کور ته واپس رانله. دوی د هغې تلاش شروع کړی دی. بیا دغلته لاره کې د دې کور ته چې راځي نو دغلته پټي دي. بیا چا ورته ویلي چې خو دغلته لختي کې مړه پرته ده. بیا دی ورغلی دي چې کتلی دي ماشومه مړه وه. بیا دی پولیس ته ویلي دي، پولیس راغلی دي. بیا د ماشومې دا لاش راوچت کو او پوسټمارټم ته او میډیکل ته مردخانې ته یې وړو. کله چې پولیس د دې ماشومې میډیکل وکړو نو پته ولګېده چې یاره دا دې سره پهله زیاتې شوی دی او د هغې نه پس دې له چا په مرۍ زور کړي دي، نو دا په هغې په وجه باندې دا مړه ده. دا کیس په سوشل میډیا او په میډیا باندې ډېر زیات هایلایټ شو، ځکه چې وړه ماشومه وه، هغې سره زیاتې هم شوی او هغې بیا د هغې نه پس هغې مرۍ باندې زور شوی، هغه مړه کړې شوې هم وه. نو دا کله چې دا وقوعه ډېره زیاته هایلایټ شوه نو د چارسدې ډي پي او دی وقاص خان هغه دغه چې کوم ایس پي انویسټیګیشن دی علمزیب او د تنګي تاڼې ایس ایچ او نو شیروان او انویسټیګیشن انچارج چې کوم دی منیر خان، دا ټول د پولیس ټیمونه چې کوم دي موقع ته لاړل. هلته نه دي چې کوم شواهد و هغې را یوځای کړل او د دې کیس ټریس کولو دپاره ډي پي او صاحب چې کوم دي هغې یو ټیم جوړ کړو. د دې منیر خان سره دې حوالې سره زما خبرې وشوې نو د هغې وینا دا ده چې یاره دا مطلب هسې هم جرم و، خو دا ماشوم هم وه، ټول خلک هم پرې ډېر زیات خفه او پولیس هم پرې ډېر زیات خفه و چې دا ډېر زیاتې شوی دی. نو هغې وایي دغلته د چې دوی کوم ګاونډیان اوسېدونکي وو هلته د دې چانبین دي شروع کړو. د یو کور کې چې کم سړي وي هلکانو د هغې باره کې د انفارمیشن واغشتل. نو دې دوران کې دوی ته پته ولګېده چې یاره د دې کومې ماشومې سره چې زیاتې هم کړی شوی او مړه شوی هم وه، نو د دې د علاقې یو هلک دی 18 سال د هغه عمر دی، هغه غیب دی. پولیس هسې شک پیدا شو چې یاره ټول خلک شته او د دې وقوعې نه پس دغه هلک غیب دی. هغه باره کې جدي معلومات وکړل نو د هغه 18 سال 19 سال عمر او هغه محنت مزدوري به هغه کوله. پولیس د هغه تلاش شروع کو، هغه پسې ګرځېدل چې دې دوران کې بیا کوم علاقې کې دوی مخبران هم خواره کړي. نو پولیس ته وینا دا ده چې یاره دې ته پته ولګېده چې په څه ټایم دا ماشوم دغسې دغه ماشومه چې کوم ده پی راواغېسته او په لاره تله، نو دغه ځای کې یو هلک هم لیدې شوی و دغه په لاره باندې. چې بیا دغه هلک باره کې پولیس معلومات وکړل نو دا هم هغه کس و چې کوم د کور نه غیب و، د ده بلال نوم و، څنګه چې ما تاسو 18-19 سال عمر و. پولیس وایي چې یاره کله انفارمر هم ووایي چې دا ماشومه او د هلک په دغه ټایم باندې په دغه لاره باندې چې تلل نو لیدې شوي، نو هسې هم هغه غیب و. د دوی شک پوخ شو، بېګا دي کاروایي کړې ده، یو ځای کې چاپه وهلې ده او دا بلال کس چې کوم دی دی ګرفتار کړی دی. دې حوالې سره د منیر خان وینا دا ده چې کله دوی دا ملزم ونیو او د نه تفتیش شروع کړو نو هغه د خپل جرم اعتراف کړی دی. دوی وایي چې یاره ته موږ ته تپوس وکړو چې ته کله د ماشومې سره زیاتې وکړو نو بیا دې مړه کوله ولې؟ نو هغه وایي چې یاره یو خو دې ډېرې زیاتې چغې والې او کله ما دې سره زیاتې وکړو نو زه یېرېدم چې هسې نه دا کور ته لاړه شي او دا مور پلار ته وایي او زما به بېزتي مو شي او ما به پولیس ونیسي، ځکه چې ما نه خو جرم شوی و. پولیس وایي په ابتدایي چې کوم د ده نه بیان اخیستی شوی دی په هغې کې خو ده خپل جرم منلی دی. دا کومې ماشومې سره چې زیاتې شوی دا د دې ګاونډي هم دی. پولیس وایي باقي دی نه مطلب د عدالت کې پیش کړی دی، د ریمانډ هم میلاو شوی دی، مزید تفتیش به هم ترې کېږي، د موقع نشاندهي به هم دی کوي، خو ابتدایي چې کوم بیان دی نو پولیس وایي د خپل جرم منلی دی. نو دی هلک ته خو دې الاو کړي چې سخت نه سخت سزا جوړ شي او د پولیس ښه کار کړی دی چې په 2-3 ورځو کې
یو های پروفایل کیس او هغه ټریس کړی دی. خو د پولیس یو امتحان اوس دام پاتې دی چې هغې چالان داسې جوړ کړي چې په کم عدالت کې کم چالان جمع کیږي چې هغه داسې وي چې د الګ ته سخت نه سخته سزا میلاو شي. دا خو د دې واقعي ډیټیل خو دې کې چې کم یو اهم سبق دی هغه زموږ ټولو دپاره دی. لکه اوس وخت هغه نه د ښار هغه وخت پاتې دی نه د کلو هغه وخت پاتې دی چې کله به مطلب ماشومانې وي ای به د کوره راووتې مطلب دکان ته به م تلې مدرسې ته به م تلې رشته دارانو کره به م تلې. اوس هغه وخت نه دی. اوس د انسانانو نه بعض انسانانو نه چې کوم دی نه ځناوران جوړ شوي دي ای نه رشتې پیژني نه عمر پیژني چې یاره دا ماشومه ده. نو دې کې یو غټ سبق زموږ ستاسو ټولو دپاره دا دی چې موږ به د خپلو ماشومانو ډېر زیات خیال کوو. د دې کلي نه خو نیم خبر خو لکه پېښور کې زه اوسېږم نو که دلته زه وګورم نو دلته ډېر زیات مور پلار داسې دي چې ای دا بې احتیاطي کوي. غټې غټې ماشومانې به او دوی به یې د کور نه ولیږي بازار ته سودا دپاره. ټول دکانداران خو یو شانتي نه ټول دکانداران ښه وي او نه ټول دکانداران بد وي. ښه دغه ماشومان چې کله د کور نه وځي دکان ته مدرسې ته یا سکول ته ځي نو په دې لاره کې بلا شی د انسانانو په شکل کې داسې ځناوران وي چې د هغې په دې باندې بد نظر وي. نو اوس ما څنګه تاسو ته هغه وخت نه دی. په کار د هر مور پلار چې اول خو د خپلو بچو حفاظت کوي مطلب داسې کلم ورکوټ هلکي که جینۍ وي هغه بهر نه پرېږدي ځکه چې داسې کیسونه بلا شی په دې پېښور کې په دې نورو علاقو کې کېږي. دې کې ډېر کم رپورټ کېږي او چې کم رپورټ کېږي نو پېښور کې په تېره هفته کې هم 3 واقعات داسې رپورټ شوي دي. نو د دغې ماشومانو هلکانو جینکو حفاظت چې کوم دی دا په مور او پلار او په مشرانو باندې فرض دی چې د هغې حفاظت وکړي. دویمه خبره دا ماشومان چې کوم زموږ دي دی پویول پکار دي چې دې ټایم کې به ته چېرته ځې دې ټایم کې به چېرته نه ځې. که فرض کړو ستا په رشته دارانو کې هم داسې څوک وي چې دغه رشته داران ستا د بدن کمې حصې له لاس وړی شي او کمې له نه شي وړی. کمې حصې چې داسې دي چې هغې له لاس نه شي وړی نو د ماشومان پویول پکاري که دغسې حرکت دې سره په رشته دارانو کې په ګاونډیانو کې څوک کوي چې دې مور او پلار ته وایي. نو انشاءالله امید دی چې زما د ویډیو کتو نه پس به چې کم مور پلار بې احتیاطي کوي هغې له پکار دي چې احتیاط شروع کړي.